أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. نانی درس کی با انشاءاللہ العزیز سورة بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 32 آیات نمبر 243 44 اور 45 بویلے کی گی انشاءاللہ 3 آیاتنا. اللہ جل جلالہ فرمائے الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت. آیتا لیدلی دیا کسان چې وتلی ول د خپل کورونو نه هغوی په زرګونو ول حذر الموت د مرګ د یری. فقال لهم الله موتوا نو الله هغوی ته ووی چې تاسو مړه شئ. ثم احیاهم بیا الله پاک د هغې نه وروسته هغوی ژوندي کړل. اوس دلته دا واقع چې دی نو هغه ذکر ده، خو د دې واقع چې دی نو هغه په کم سن کې شوې وه، څومره کسان ول، کم پیغمبر دور و. قرآن د دغې خبرې نه چې دی نو هغه خاموش دی. او دا مخکې مونږ هم ویلي ولو چې قرآن پاک دا یو عام تاریخي کتاب نه دی چې په دې کې تاریخ چې دی نو هغه د اول نه واله تر د آخره پورې چې دی نو هغه ټول ذکر شي، بلکې قرآن کې الله جل جلاله چې دی نو هغه ذکر کوي نو مقصودی خبره ذکر کوي. مخکې وروسته تاریخ د هغې ټوله قسم دا قرآن پاک چې دی نو هغه نه ذکر کوي. نو دلته هم بس مقصودی خبره چې دی نو هغه دا ذکر کوي. الله پاک هم د دې ځای نه ولنه د آیات چې دی نو 260 پورې دوه مضمونه الله پاک چې دی نو یو ځای چلی. یو دی نو هغه دا چې مرګ دا په خپله نیټه باندې دی. که څوک جهاد لزی نو په دې جهاد کې مرګ نشته، تعاون کې مرګ نشته، نو یو دغه خبره ورسره ذکر کېږي. دویم چې دی نو هغه دا ده چې د مرګ نه په تیښته سره چې دی نو هغه هم سړی خلاصېدی نه شي. که یو سړی وایي چې زه به جهاد نه بزدلي اختیار کړم، جهاد به نه کوم، زه به نه مرم، زه به چې دی نو هغه د تعاون وغیره د ځای نه به چې دی نو وتښتم، نو زه به بچ شم. الله وایي دا نه کېږي. نو تر 60 نمبر آیت پورې 5 واقع چې دی نو هغه په دې کې ذکر کېږي. یو دلته ده، یو په دې پسې چې دی نو هغه بیا په آیت نمبر 53 کې د حضرت عیسی علیه السلام په دعا سره، بیا د هغې نه وروسته چې دی نو بیا ذکر کېږي د ابراهیم علیه السلام، بیا 57 کې چې دی نو هغه د حضرت عزیر علیه السلام، بیا په 59 کې بیا چې دی نو د حضرت ابراهیم علیه السلام په ذریعه الله موږ ته ښیي. نو دا د 260 پورې چې دی نو هغه دقه مضمون به روان وي. اوس دې ټول کې الله دا وایي مرګ چې دی نو هغه په خپله نیټه باندې دې کې چې دی نو هغه هېڅ هم رد و بدل نشي راتلی. بیا د صحابه کرام رضوان الله اجمعین د قولونو د تابعینو د هغوی د اقوال تفسیرونه دا معلومیږي وایي دا حضرت حزقیل علیه السلام چې دی نو هغه دور و. لاول حضرت موسی علیه السلام، موسی علیه السلام نه وروستو بیا چې دی نو یوشع بن نون علیه السلام شلو، بیا د هغوی نه وروستو چې دی نو هغه کالب بن یوقنه علیه السلام شلو، بیا د هغوی نه وروسته حضرت حزقیل علیه السلام چې دی نو هغه راغلو. نو دې ځای کې بیا دوه خبرې ذکر کړي، یو د جهاد دی او یو د تعاون ده. خو تعاون دا چې دی نو اکثر حضراتو ذکر کړي ده. نو وایي چې دی نو هغه تعاون مرض رالو. نو چې کله تعاون مرض رالو نو بني اسرائیلو دغه دریم دور د موسی علیه السلام نه وروسته دریم پیغمبر د حضرت حزقیل علیه السلام دور و. نو وایي دا خلک چې نو دوی د دغه خپل علاقې نه وتښتېدل چې موږ به د دې ځای نه وتښتو نو موږ به د دغه تعاون نه بچ شو. دوی د هغې علاقې نه ووتلو.
نو کله چې دوی د هغې علاقې نه ووتل نو د دوو غرونو منځ کې چې دی نو یو میدان و لوی. دوی هغې میدان ته ورسېدل. اوس چې کله دوی هغې میدان ته ورسېدل هلته الله جل جلاله په دوی باندې چې دی نو هغه مرګ طاري کولو. اوس چې کله په دوی باندې مرګ طاري شولو دوی ټول مړه شولو. چې مړه شول د دوی هډوکي چې دی نو هغه ښکاره شول، غوښې چې دی نو هغې ورېجېدې، څرمنې ارتاوې شولې. نو د دغې نه وروستو بیا الله وایي هم الوف، دو په زرګونو کسان ولو. نو د دې متعلق مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه چې نو خپل تفسیر معارف القرآن کې ذکر کړی دی. وایي الوف دا چې نو هغه جمع کثرت څخه، جمع کثرت د پاره دا راځي، یعنی د دې اقل مقدار 10 وي، 10,000، دویم قول 20,000، دریم چې نو 40,000 او څلورم قول چې نو هغه 70,000 پکې هم شته چې دا دومره کسان ول. اکثر حضراتو چې نو هغه 10,000 ذکر کړی دی، بعضې حضراتو چې نو هغه 4 هم، خو صحیح دا دی چې الوف 10,000 نه به بره باندې ول، په کمه نه ولو. نو کله چې دوی دغه شانتې شولو نو بیا د دغې نه وروستو په دغه ځای باندې حضرت حزقیل علیه السلام چې نو هغه راله. نو چې کله حزقیل علیه السلام راللو او دې ته یې وکتل نو دا خلک چې دی نو هغه ټول څه ولو، دوی مړه ولو. حزقیل علیه السلام د دغې په فکر کې شولو چې دا ګوره دا دومره ځای په ځای دا ډانچې پرتې دي، دا دومره خلک دا دي. الله جل جلاله ورته وویلو تو دې نه په تعجب او فکر کې، نو هغه ورته او الله زه دا تعجب او فکر دی را سره چې دا خلک دغه شان ټول په یو ځای چې نو هغه داسې مړه شي، الله یې دا زه دوباره هم ژوندي کولی شم. وی ته دې ته اواز وکړه نو وی په دې سره ته چې یا ایتها العظام، ای چې دی نو هډوکو تاسو ته چې نو ان الله یأمرکی، الله تاسو ته حکم کوي ان تجتمعي چې تاسو ټول راجمع شئ. حزقیل علیه السلام چې څنګه دغه اواز وکړو د هډوکي یو بل سره میلاوېدل چې دی نو هغه شروع شول، ډانچه جوړه شوله. بیا ورته چې نو حزقیل علیه السلام ته الله جل جلاله وس ورته اواز چې نو هغه وکړه یا ایتها العظام تکتسی لحمه، تو ورته اوس دا چې نو اواز وکړه چې ای غوښې د ای هډوکو دې ته غوښه چې نو هغه پرېوځئ، غوښه چې نو هغه پرې راشي. چې الله د حکم دی چې تاسو اوس د غوښې نه ډک شي. دا حکم چې کله وشو چې غوښه او څرمن او دا هر څه پرې رالل، نو د هغې سره د دوی چې نو جسد هغه مکمل شولو، خوله مړه ولو. بیا یې اوس نو هغه اواز وکړه چې یا ایتها الروح یا ایتها الارواح، ای ارواحونو روحونو تاسو اوس دوی ته چې نو هغه را واپس شئ. نو بیا د دغې نه وروسته دوی ته روحونه رالل. روحونه چې کله رالل نو دوی را ژوندي شول، لا پاڅېدلو. نو دې متعلق دی نو هغې ځکه دغه ذکر کړي وایي هم الوف، دې په زرونو چې نو هغه کسان ول دغه حزقیل علیه السلام په دور کې چې نو الله پاک دا را ژوندي کړلو. اوس چې وکړل نو بیا تفسیر خازن چې دی نو هغه سره مخکې یو جمله بله هم لیکلې ده. تفسیر خازن کې بیا سره دا لیکلې دي وایي د دوی چې راپاڅېدل نو د دوی په دې مخ باندې بیا زړوالی چې دی نو هغه طاري و. وی اوس هم که تاسو وګورئ نو دا کم چې عیسایان دغه اسرائیل خلک دي نو په دې مخ باندې قدرتي طور باندې زړوالی چې دی نو هغې وی د دوی نه بچ نو هغه داسې هغه مړه چې کله شي د هغه نه چې ورځې وشي او لږ بدبو دې راتوتهي. نو وی تاسو اوس هم وګورئ اوس هم چې د اسرائیل کم ځای کې هم وي نو که دوی ډېر غسل وکړي، که په ډولام وي او که په لکسلام وي او که په هر یو باندې نه، خو دوی نه به قدرتي طور هغه بوی چې دی نو هغه تپ شانتې خیږي. او دوی به چې کله جامې واغوستلې نو چې جامې به یې واغوستلې نو د دوی دا جامې به یو دم د هغې پاکې جامې به یې د هغې به رنګ بدل کړو، داسې خیرنې شانتې به شوې، لکه څنګه چې کفن په خاوره کې کېښودلی شي او د هغې خیرنوالی رنګ والی. بهرحال هغوی ورسره دغه چې دی نو هغه هم ذکر کړې ده. نو اوس الله جل جلاله وایي دا کسان چې دی نو هغه دوه خبرې په دې نه معلومې شوې. دوی د دې نه تښتېدل چې موږ به د مرګ نه بچ شو. الله وی د مرګ نه بچ کېدل دا په دې کې نه چې تو به جهاد نه کړې او تو به تعاون زده ځای ته ځې نو هغه تعاون ځای ته به نه ځې نو تا له به مرګ نه راځي. دوی خو د دغې ځای نه محفوظ شول، وتلو باوجود چې دی نو بیا هم مړه شولو. نو معلومه دا شوله چې مرګ چې دی نو هغه په نیټه باندې دی، دا نه په تعاون باندې دی او نه مرګ چې دی نو هغه په سره جهاد کې دی، مرګ په خپل نیټه باندې دی. بیا اکثر حضرات تفاسیرو کې دی نو په دې ځای کې بیا د حضرت
خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ قصه یې ذکر کړي. نو هغه کې اخرنۍ جمله دا ده وایي کله چې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ وفات کېدلو نو دا هغه ډېر ژړل. نو خص حضرات پس راغله حضرت تاسو چې نو هغه ژاړئ دا ولې تاسو ته نو څه تکلیف و هغه نه ما ته صرف دا یو خبره چې نو هغه تکلیف ته دی خبرې باندې زه ژاړم افسوس کوم چې ډېر خلک د بزدلۍ د وجې نه چې نو هغه د جهاد نه انکار کوي جهاد چې نو هغه نه کوي حالن کې زما د سر نه واله د کټې ګوتې پورې داسې ځای به نه چې په هغې به د کافر نو توره نیزه غشې دا به چې نو هغه نه یې لګېدلي خو چې زما مرګ چې دی نو هغه د څه په جهاد فی سبیل الله کې د شهادت نو نن زه په خپل کټ باندې چې دی نو داسې مرم لکه څنګه چې دی نو هغه یو سوری په خپل ځای باندې چې دی نو هغه په کور پاللی کېږي او په هغې مړ شي نو په دې کې دی نو هغه جهاد مرګ نشتی. بیا دې ځای نه چې نو مفتي شفیع رحمه الله چې دی نو ذکر کړي او یو څو مسلې ثابت دي کې من جمله یو د هغې نه دا هم ده چې کله چې نو هغه یو ځای کې تعاون خور شي نو تعاون د ځای نه به تختې نه چې کله په هغې کې وي د دې ځای نه به وځې نه او دویمه خبره چې نو هغه دا ده چې یو علاقې کې تعاون وي او تو بهر وي هغه ځای ته به داخلېږي نه. بیا د هغې حکمت ذکر کړی دی بیکاز یو سړی چې نو هغه دا خبر وکړي چې دا د تقدیر خبرې دي نو د هغه ورته بیا ذکر یې کړی حکمت یې ولا ذکر کړی. تعاون د ځای نه به وځې نه دوه وجې دي. یو وجه دا ده که تو د تعاون د ځای نه وځې او دغه تعاون ته متاثره کړی نو تا ته خو به هغه مرګ بیا هم راځي مرګ خو په تعاون کې نشته مرګ خو په نیټه دی او ستا بهر یو ځای کې نیټه پوره نو تو بیا چې نو هغه هم دغه خبره کوي چې دا چې نو د هغې د وجې نه. دویم دا دی چې تو د تعاون د ځای نه ووتلی او دغه تعاون ته متاثره کړی او دغه هلته لاړې او د هغې د وجې نه ستا بل چا ته ستا نه چې نو دا مرض ولګېدو نو تا هغه خلک ځان سره په دغه تکلیف کې اخته کړل. نو ځکه د الله پیغمبر وی چې تعاون د ځای نه به وځې نه تعاون ځای ته به داخلېږي نه نو تعاون ځای ته به داخلېږي د دې وجې نه هسې نه که عقیده دې کمزوري او بیا تو دا خبره کوي یا وروسته نور خلک دا خبره کوي که دې ځای ته نه ویتلی نو نه به مړ کېدلو نو بیا به د الله د ذات عالیه نه یقین کټ شي او یقین به په هغې مرض په هغې شیز په هغې سبب باندې جوړ شي حالن کې داسې نه ده مرګ چې په کم ټایم باندې مقرر هم په هغې کېږي. او دریم مونږ د قوې چې دا خبر دی لازم شوله چې د دې د مرګ د یری جهاد فی سبیل الله چې دی نو هغه نه دی پرېښودل پکار نو ځکه الله وایي الله ورته وایي چې موت و تاسو مړه شئ ثم احیاهم بیا الله پاک را ژوندي کړل ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون الله چې نو هغه د لوی فضل خاوند دی خو بیا دا خلک نو خلکو کې اکثر ناشکري چې دی نو هغه ډېره ده. الله وایي دې چې نو هغه ناشکري ډېره کوي یو انسان باندې الله هر نعمت هر احسان ورسره کړی خو چې کله چې نو هغه د سره معمولی هم څه وشي نو دی بیا ناشکري کوي او دا د قدرت کار دی دا چې نو هغه بل ورځ یو کس اس دا ورکړو بای ما کته نو په هغې کې د هغه لیکلي دی وایي دا د قدرت کار دی وایي کله چې انسان یو عهده یو اعلی یو منصب ته ورسي یو ځای باندې فای شي دی به د ټولو نه مخکې د خپل محسن چې دی نو هغه سره دشمني کوي او موږ وګورو الله د نش نه وجود ته راویستو د وجود نه بیا قوت راکو عزت راکو طاقت راکړو ځواني راکړه مال راکو ښځه راکړه اولاد راکړو چې ټول نعمتونه راکړل د ټول نه محسن حقیقي لوی محسن الله جل جلاله ذات او بیا د الله پیغمبر دی موږ نن د ټولو نه لوی ناشکري د هغوی سره کوو د الله حکم ته حکم نه وایو د الله د پیغمبر طریقې ته طریقه نه وایو او دا غیر هغې ټولو ته چې نه لبیک وایو نو ځکه الله وایي ولکن اکثر الناس لا یشکرون. نو اوس د دغه نه وروسته مقصود مانګوي چې دغه چې د تمهید او مقصود الله پاک ذکر کوي وقاتلوا فی سبیل الله تاسو د الله په لار کې نو هغه جهاد فی سبیل الله کوي په جهاد کې مرګ نشته کنه دغه خلق خود دینه تختیدل ول نو بیا په مرګ رانلو واعلموا ان الله سمیع علیم پوښه الله چې نو اوریدونکي دی او الله چې نو هغه پوه دی. بیا چې کله جهاد کېږي نو جهاد د پاره چې نو هغه د انفاق ضرورت وي هر هغه کار چې په هغې سره الهی کلمت الله راځي په هغې کې انفاق شرط وي بغیر د انفاق نه د مال خرج کول نه چې نو هغه دا نشي کېدلی. نو اوس چې کله دا آیات نازل شو نو حضرات تفاسیر کې لیکلي وایي د دغه نه وروسته 3 قسمه خلک جوړ شول. یو قسم خلک چې دی نو هغه یهود شولو چې د هغوی دا خبره وکړله
چې العیاذ بالله الله جل جلاله چې دی نو هغه فقیر شولو محتاج شولو زمونږ چې دی نو مال ته ضرورت شو ما ته وایي مونږ ته وایي چې مونږ له قرض راکړئ. نو یو قسم دغه خلک ول چې هغه په دې پوجا باندې نور هم چې دی نو هغه جهنم مستحق شولو. دویم قسم خلک هغه ول چې الله رب العزت ورته وایي چې تاسو انفاق فی سبیل الله وکئ من یقرض الله قرضا حسنا څوک دی چې الله له بچی نو قرض حسنه ورکي. نو د هغې سره چې نو دغه خلکو بخل شروع کو قرض الله له ورنکو الهی کلمت الله دپاره د مسلمان په حاجت ضرورت کې د هغه سره چې نو هغه لاس اخلاص دی ونه کړلو بلکې په هغې باندې نور هم چې دی نو هغه موټی کلک کړلو بخل چې دی نو هغه اختیار کو. او دریم قسم کسان چې دی نو هغه شول چې د هغوی څنګه د آیات واورېدو ډایرکټ په دغه آیات باندې عمل وکړلو. نو پای کې من جمله یو حضرت ابو دحدح رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو دحدح رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم خال رانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل د الله رسول الله جل جلاله د طرف پیغام راغلی چې نو منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا څوک دی چې الله له بهترین خپل قرض نو هغه ورکی. د الله رسول زما خو د دوانه باغونه دي لاس را مخ کې زستا سره بیت کوم د استاد په لاس ما دوانه صدقه کړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته نه ویری سمکا یو باغ چې نو هغه صدقه کا دا یو د خپل اهل او عیال چې نو هغه د خرچې لپاره پرېده چې د دې د دین خپل گزاران چې نو هغه کوي. هغه سید الله رسول څنګه تاسو وای خو البته زما د پلان کې باغ دا الله رسول بیا هغه ډیر زیات قیمتي دی 600 بوټي چې نو هغه د کجوري په لګېدلې نه نو زم چې هغه ډیر قیمتي دی اعلی دی دغه یو باغ باور کم او دا دویم لک کمزور دی دا کمزور به ځان ته پاتې کم. نبی رسول الله والسلام او بیا د الله پیغمبر داغه د پاره فرمایلو الله جل جلاله ابو دحداله په جنت کې داسې محلات او باغونه چې نو هغه ورکول چې داغه د سره صحت نشته بهترین اعلی. او بیا چې نو ابو درداء رضی الله تعالی عنہ رانو باغ ته مې داخل نشو بهر نه خپل کور والته چې نو आवाज وکړو چې ابو د چې نو دا دحدا مور ما راځه د الله سره سودا کړی نه دا باغ ما الله باندې چې قرض مې الله لور کو دا غي ورته دا نه چې بالکل خپل سودا ده دا غدا ځنه راوته لورانه. نو الله وی منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا څوک دی چې الله له بهترین قرض نو هغه ورکی فيضاعفه له اضعافا كثيره چې الله دغه د سیوا کې په سو چند باندې والله يقبض ويبسط الله چې نو هغه تنګی راوستون کې او پر اخر راوستون کې الله دی. ما تاسو ته د 60 پورې بدو عمل چې نو هغه یو ځای چلےږي نو الله رب العزت وایي چې مال خرج کول سره انفاق فی سبیل الله سره چې نو هغه مال چرته هم نه کمیږي مال چې نو همیشه په بخل سره کمیږي په انفاق سره چرته چې نو هغه مال نه کمیږي انفاق سره مال چې نو هغه نور سیوا کیږي. رابعه بصری رحمت الله علیها چې نو هغه متعلق دغه سیرت کې لیکل دي سیرت رابعه بصری چې نو هغه آی کې من جمله یو دا لیکل دي په یو پیر د هغه سره چې نو دوه ډوډۍ وي په خپل هم هغه ته محتاج او خوراک د پاره نور څه نه ولو ناسه په هغه کې چې نو هغه سوالګر رانو نو چې کله سوالګر رالو وری وړمو هغه ولا غځوانه ډوډۍ ورکړلې د کوی لک صحت چې نو هغه تیر نو چې یو کس بل رانو وری وړه بولو چې وری وړو بولو زاغه وته وچ نن دا ډوډۍ د ستا په نوم باندې پلان کې را کړی چې دا دی لیسه هغه راک وای غستلې چې شمار کړلې جو هغه ډوډۍ اتل سوختلې رابعه بصری وته خو د زمانه دي دا پردی دي څنګه ستانه دي وینا ماته استا کور خولې دا دروازې را ته خول لستای را ته ویلې دي وینا نه دا زمانه دي کدا زمای بیا بشلی او که زمانه نو بیا قاتل سي دا بیا زمانه دي اورته نه بیبي د استادي او د قاتل سم دقه دي وینا نه هم دقه دي اورته زما ضرورت وي د دې ما ځان لا غستې دا شل ايوته دي سوای کنه دغه بس تاسولې خو ما ودا تاسو څنګه دوره په یقین سره وی چې دا زما چې نو کینو دا بشلې نه ما ځکه چې الله وینا ده من جاء بالحسنه فله اشر امثالها څوک چې یو خېګړو کې الله داغه لس چند چې نو هغه ور کوي نو ځکه الله وی په مال خرج کولو سره انفاق فی سبیل الله سره چې نو هغه مال نه کمیږي والله يقبض ويبسط مال کمی او د مال سیوا والی دا خو الله رب العزت د طرف دی الله چې څنګه غواړي هم هغه شانتی کیږي و الیه ترجعون او الله طرف ته بچنه نو تاسو ورګرځول شي الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي.
الم تر الى الذين ايتان اندی کتلی الا الذين اغکسانو تخرجوا چوتلیو من دیارهم د خپل کورونو وهم او اغوی الوف پزرگنول حضر الموت د مرگ د يرینا فقال لهم الله نو پس ویاغوی ته الله پاک موتو مړشی ثم احیاهم بیجوند کړل ان الله بشک الله پاک لذو فضل خاوند فضل دی علی الناس په خلقو ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا یشکرون شکر نه کوي وقاتل فی سبیل الله جهاد کړی د الله په لار کې وعلم پوښ ان الله سمیع علیم الله اوریدونکي او پوه دی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوک دی کس چې قرض ورکړي الله پاک ته قرض او خام بهتر فيضاعفه له اضعافا چې زیات کی هغه د الله پاک دغه په زیاتولو کثیر ډیر والله الله پاک یقبض چې نو تنګ راولي و یبسط فراخ راولي و الیه اواغ الله طرف ته ترجعون تاسو به وګرځولې شي